یو سړی وای چې یاره معاشره کې خلک زما عزت نه کوي، پس پک سترګو راته ګوري، قدر مې نه کوي، خیال مې نه ساتي، عزت او آبرو او وقار مې نشته. زه عزت او آبرو او وقار حاصلول غواړم، او دا قرنګي زما په وجود کې کله کله تبم راځي چې دا غینم بیغمه شم، او وجود کې مې زخم شته دی، هغه زخم هم الله پاک ختم کی. او بل دار چې زه عمل کوم چې الله پاک راته اخلاص را نصیب کیو، زما دا ټول اعمال درانه شي. نو آیا دې دپاره قرآن کې څه داسې دم آیات وغیره علاج نسخه شته؟ مونږ وایو شته دی. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پارا نمبر 25 آیت نمبر 36-37 سورة الجاسیہ. دا آیاتونه دی روزانه وزل دی وی او پزان باندې دی چوفکی. الله رب ذوالجلال جل جلاله به معاشره کې عزت ورکی، ابرو او وقار به ورته حاصل شي، او د بیماریانو نه مثلا تبا یا زخم وغیرہ د دینه بم په امن کې شي، او الله رب ذوالجلال جل جلاله به ورته په هر عمل کې اخلاص نصیب کی، او عمل به دغه اخلاص په وجه باندې وزندار او درون شي. دا آیات بسوزل وی دا دواړه آیاتونه آیت نمبر 36-37 سورة الجاسیہ پارا نمبر 25 روزانه به دا آیاتونه دواړه چې دی وزل وی. الله رب ذوالجلال جل جلاله دی مونږ او تاسو ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی.